د د منځونو د جمع کولو چې دا صحیح ده چې مونږه حدیث شته دی په مسلم شریف کې، خو دلته بعضې مولایان صاحب وایي چې مې کوئ. دغه باره کې که ماته معلومات راکئ. او دویم د سنت ترک، د سنت مونځ ترک یا بیخي نه کول یا چې فرض کول، مثال په توګه فرض کې ځان له مثلا 2 رکعاته سنت د ماسپښین کول، 4 رکعاته یې پرېښوستل یا یې هېڅ نه کول، د دې باره کې معلومات جواب راکړئ. مننه. جزاک الله خیر. دې زموږ وروره ښه پوښتنه وکړه سالار ورور. یو دا چې جمع بین الصلاتین 2 منځونه یو ځای کول، اکثر که زموږ په دې علاقو کې د وکړه خلک د کافر کوي په دې باندې. صحیح ده. که چېرته نبی صلی الله علیه وسلم دغه حدیث سره وکتلې چې او بخاری او مسلم ته ترمذی ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې جمع بین الظهر والعصر، نبی صلی الله علیه وسلم ماسپښین او مازدیګر یو ځای کړي، والمغرب والعشاء او ماښام او ماسخوتن یو ځای کړي. صحیح حدیث د بخاری کې. بعض خلک وایي چې دا د باران د وجې نه یو ځای کړي. نه، د باران د وجې نه یو ځای شوي دي. یو بل حدیث کې راځي انس بن مالک د ماسپښین په مانځه په ټیم کې خطبه کوله، خلکو ته خبرې کولې. یو کس ورته ویل هلکه د ماسپښین مونځ ډېر ناوخته کو. هغه ورته ویل تاسو زما نه ښه پوهېږئ د الله د نبي وسلم په سنت، خو د مازدیګر سره به یو ځای وکړو. ترمذي کې یو صحیح حدیث دی، بیخي صحیح سند والا. نبی صلی الله علیه وسلم خلک راجمع کړله، ټول ملګري راجمع کړله، 2 منځونه یو ځای وکړه. په دې کې ورته یو کس دا خبره وکړله، ویل چې هلکه تا 2 منځونه بغیر د باران نه، بغیر د خوف، بغیر د دشمن د ویر نه راجمع کړله. نبی صلی الله علیه وسلم ته ولې داسې کار وکړو صلی الله علیه وسلم؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د دې وجې نه مې دا وکړو چې زما په امت باندې څه شی راشي، اساني پکې پیدا شي، اساني پې راشي. خو یو سړی د همیش لپاره به نه کوي. لکه ځینې انسان هغه کار کوي نو د کار د وجې نه همیش لپاره جمع بین الصلاتین کوي. نه، که چې سړی چېرته په میاشت کې 3-4 ځل وکړي، 5 ځله وکړي، کولی شي، خو همیش لپاره کول بیا نه دي پکار سالار. هم په سفر کې به سړی همیش لپاره کوي چې په سفر باندې هغه روان وي.